الله دې تاسو لا اجر درکړي چې هغه ځایونه ګروي چې نه ګري. دا راته وایي تاسو حق وایي، حق خبره کوي. عمران خان باره کې مو څه خیال دی؟ عمران خان یو نر لیډر ګڼم، د ملک خیرخواه ګڼم، او دا اوسه پورې چې کمې خبرې مونږ ته رسېدلي دي په دې ټولو کې دی حق بجانب دی. یو جبل استقامت دی. د غلو د پاکستان د خوړونکو خلکو نه پاکستان تحفظ غواړي، او بس وس مو نشته وایي چې یا الله ته ملګری م شي او ته تحفظ م. تاسو دا متنازع مسایل یا چې کوم دا تاسو ولې ډېر چلې، تاسو دا انټرسټینګ، دا تاسو موضوع ولې ډېره ده؟ زه دا مسئلې کوم چې قرآن یوازې منزله نه دی راغلی. زه خلکو ته یم چې یوازې په ګیري جنت نه دی، د ګاونډي پوښتنه ولې نه کوي؟ نو آیا ګاونډي سره ښېګړه کوله متنازع ده؟ استادان زما، زه خو په دې خبرو فخر نه کوم، ځکه چې سړي خپل کردار نه وي نو د مور او دنیا په حسن باندې ناوې نه ښایسته کېږي. د الله د قرآن پیروکار یم، او که رسول الله بریلی و بیا زه بریلی یم، که رسول الله دیوبندی و بیا زه دیوبندی یم. خبرې به ډېرې، خو بنیادي اختلاف صرف چمچو جوړ کړی دی. څه خلک داسې وو چې چمچې وي مولانا طیب صاحب ته هغوی ځان رسول غوښتل، او مولانا طیب صاحب ته هغوی رسېدی نه شو. السلام علیکم، زما نوم عمر محمد زئی دی او دا ټیم کې موږ سره موجود دی تاسو ټول یې پیژنئ مفتی منیر شاکر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څنګه چې تاسو ښه ټیک ټاک؟ ډېر د الله فضل دی. نو ډېره مهرباني مفتی صاحب، تاسو موږ له ټایم راکړو. لږ راته مفتی صاحب دا ووایئ تاسو بنیادي طور باندې د کوم ځای یې؟ تاسو تعلق کوم علاقې سره دی؟ یاره زه بنیادي طور باندې د پاکستان د کاغذونو مطابق د کورم ایجنسۍ اوسیدونکی یم، او د هغه ځای بنګش قوم سره مې الحاق شوی. ډېر ښه. دا مفتی صاحب دا راته ووایئ، موږ داسې ګورو سوشل میډیا باندې ستاسو مسلې، ستاسو دا بیانونه موږ دا ټول ګورو. لږ یو خلک دا وایي چې مفتی صاحب خبره کوي نو دا ډېرې سخت الفاظو کې ولي کوي، داسې د دې څه وجه ده؟ تاسو لږې سختې خبرې کوئ. قرآن د بادشاه حکم دی. د بادشاه حکم چې څوک د چاپلوسۍ په ژبه باندې وایي نو دا د بادشاه توهین دی. نو د بادشاه حکم د بادشاهۍ په لهجه کې ویل پکار دي. بل مفتی صاحب یو ټیک شو، تاسو دا بادشاهۍ په لهجه کې بل دا خبره خلک کوي چې تاسو بجای د دې چې تاسو سره د اصلاح وکړئ د خلکو دا داسې نور تاسو دا متنازع مسایل یا چې کوم دا تاسو ولې ډېر چلې، تاسو دا انټرسټینګ، دا تاسو موضوع ولې ډېره ده؟ د دې دا مثال دی چې یو سړی واده وکړي، ځان له ښځه وکړي، یو ظالم راشي هغه پې دعوه وکړي، او دی ته د خپلې ښځې باندې ګواهان پیش کوي، نو ته به ورته دا وایي چې یاره جي تاسو د متنازع ښځې ولې کوئ؟ موږ چې دا کمې مسلې بیانوو دا متنازع دي نه، دا اتفاقی مسائل دي. قرآن بیان کړي دي، خلکو متنازع کړي. دا سوال خلکو نه وکړئ چې تاسو اتفاقی مسائل. زه دا مسئلې کوم چې قرآن یوازې منزله نه دی راغلی. قرآن اخلاق، اعمال، کردار، گفتار، ښېګړه، انسانیت، عدل، نظام د پاره راغلی دی. تاسو نظام او عدل د تمام احکام ولې پرېښي دي؟ نو ته څه وایې چې دا مسله متنازع ده؟ زه خلکو ته یم چې یوازې په ګیري جنت نه دی، د ګاونډي پوښتنه ولې نه کوي؟ نو آیا ګاونډي سره ښېګړه کوله متنازع ده؟ ته زما یوه داسې مسله وښایه چې هغه قرآن متنازع ذکر کړي. اوس چې د الله حکمونه خلک نه مني نو دا خو خلکو نه پوښتنه وکړه چې تا دا مسلې ولې متنازع کړي؟ دا خو اتفاقي مسلې دي، قرآن ته ډک دي. مفتی صاحب دا راته ووایئ تاسو لږ د خپل سبق باره کې راته ووایئ چې تاسو خپل سبق چېرته ویلی دی، مدرسه مو چېرته ویلې ده، او استادان مو څوک دي؟ سکول مو پاکستان کې ویلی دی، او سبقونه مو پاکستان کې ویلي دي، او کراچۍ کې مو ویلي دي. او استادان زما، زه خو په دې خبرو فخر نه کوم، ځکه چې سړي خپل کردار نه وي نو د مور او دنیا په حسن باندې ناوې نه ښایسته کېږي. خو زما استادان د ټول پاکستان د وفاق المدارس العربیه مشران وو په خپل وخت کې، لکه شیخ الحدیث مولانا سلیم الله خان صاحب، او مفتی تقی عثماني صاحب، مفتی رشید احمد لودیانوي صاحب چې د جامعة الرشید لوی مدیر وو، زما د تخصص د پی ایچ ډي استاد دی. دا راته ووایئ مفتی صاحب مسلکونه دي، زه دا تپوس نه ځکه کوم چې لکه تاسو په دې باندې بحثونه کوئ، اهل حدیث مسلک دی،
شیعاګان دي، سنیان دي، وهابیان دي، بریلیان دي. تاسو چې کوم دا سوچ دی دا کوم مکتب فکر سره لکه تاسو ماضي کې موږ ته پته راځي تاسو پنځپیر سره ډېر تړون کو، تاسو څنګه تاسو دا عقیده دا کوم مسلک سره دا نږدې دي یا تاسو ځان ته کوم مسلک پیروکار وای؟ زه د الله د قرآن پیروکار یم او که رسول الله بریلی و بیا زه بریلی، که رسول الله دیوبندی و بیا زه دیوبندی، که رسول الله اهل حدیث و بیا زه اهل حدیث یم، که رسول الله پنځپیری و بیا زه پنځپیری یم. خو زما ګمان دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو شی هم نه پېژنم، نو زه هم نه پېژنم. زه صرف د قرآن پیروکار یم او کوم شی چې قرآن سره جوړ وي هغه منم، چې نه وي جوړ نه یم. نو مطلب صحیح شو. خو تاسو کوم وګورو تاسو ماضي کې پنځپیر سره تعلق وو، پنځپیر مسلک سره، نو هغه ټیم کې دا تاسو سوچ وکړه دا سوچ وروسته بدل شو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ماضي کې کافر و، په کار دی چې موږ ته تاسو کو چې ستا مخکې د اسلام سوچ نه و. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ مخکې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خلاف او په احد کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ملګرو ته د شکست بنیادی وجه خالد بن ولید و. نو آیا تاسو به دا پسند کوئ چې هغوی نه دا پوښتنه وکړي چې جی دا پرون خبره مو ټیک وکړه نه؟ خو زما اڅدا اندازه ده کو عمر صاحب نه چاته پوس کړو د خالد بن ناغي به ویل چې دا زموږ د ماضي ټیک نو دا حال بس دغه سي ظاهره خبره چې زموږ ماضي ټیک وي موږ به تیر رجوع نه کوله. ټیک شي خو سړی پرې دی نه، ټیک شي په سړی نه خلی کجی ښه. درته تاسو د پنځپیر سره په کوم خبرو اختلاف وشو او تاسو ته بیا لارې جدا کړې؟ زمونږ خبرې به ډېرې خو بنیادي اختلاف صرف چمچو جوړ کړی دی. څه خلک داسې وو چې چمچې وي مولانا طیب صاحب ته هغوی ځان رسول غوښتل او مولانا طیب صاحب ته هغوی رسېدی نه شو. عوامو په مخ کې شهرت او عزت چې کله تیز لیټ لګېدلی وي وړوکی لیټ کار نه کوي، نو هغوی دا خیال کولو چې یاره د مفتي صاحب یو تیز لیټ دی او موږ زیرو لیټونه یو چې دا لیټ څو پورې مړ شوی نه وي زموږ رڼا نه ښکاره کېږي. نو هغوی زما او د مولانا په منځ کې ښه لاسونه ووال او بنیادی پریشانۍ هغوی جوړې کړې وې، بس هغوی کرسۍ ته ځانونه ورسول، خبره ختمه شوه. حاجی مفتی صاحب تاسو چونکې خو بیسیکلی مذهبي هغه تاسو موږ دا ګورو تاسو په دې چې کوم سیاسي خبرې دي تاسو په هغې کې هم ډېرې هلې ځلې کوئ. لکه که موږ وګورو نو لږ ورځې مخکې دا پښتون تحفظ مومن جرګه وه یا د هغې خبرې دي، نو دا راته ووایي چې هغه پښتون تحفظ مومن جرګه د هغې هغه ډیمانډونه هغه فیصلې تاسو سره ما جرګه کې تپوس کړو تاسو جرګې فیصلې کوي اعلانونه نه کوي، نو هغه فیصلې هغه چېرته ورسېدې کوم ځای ته؟ دا پوښتنه خو دې پښتون د ځان نه وکړي. پښتون تحفظ مومنټ خو د پښتنو یو غږ دی. زه به ذات خود د پی ټي ایم غړی هم نه یم خو د پښتونوالي غړی یم. دا پوښتنه خو په کار دی چې زه تاسو نه وکړم چې موږ جرګې تاسو له فیصله وکړه، تاسو ته مو ووایي چې ستاسو کور ته به څوک نه در ننوځي، تاسو ته مو ووایي چې تاسو نه به ښځې څوک نه ګوري، تاسو ته هم فیصلې وکړي چې ستاسو هلکان به څوک نه تښتوي، تاسو ته مو ووایي چې وروره د خپل چوکټ د خپلې دا بجلی او دا ګیس دا هر څه ستاسو دي، نن نه پسې چې څوک د نه اخلي یا تاسو زیاتې کوي. نو زه تاسو نه پوښتنه کوم چې تاسو په خپل غیرت څومره ودرېدی پښتنو؟ تاسو د خپلو کومو شیانو ته چې موږ جرګې دله فیصله وکړه چې نن نه پس دا حق ستاسو دی پښتنو کلک ورته ودرېږئ، نو تاسو ولې ونه درېږئ؟ لکه دا خو تاسو نه یو بل تپوس کوم جي تاسو اتیا رکني کمیټي جوړه کړې وه د ټولو پاټو خلکو پکې او تاسو بیا په هرې پاټۍ ورولو چې 3000 کسان به دوی راکوي، نو نور یا ان پی یا مسلم لیگ یا پی ټي آی پی ټي ایم له ولې 3000 خلک ورکوي دوی لپاره ټوپک راولي دي جرګې فیض هغه خپلې خبرې کوي، نو تاسو له ولې هغوی ودرېږي؟ تاسو سره هغوی ولې ودرېږي په دې؟ یعنې ستاسو مطلب دا دی چې کني نیشنل پارټۍ والا هم پښتانه نه دي تاسو سره څه له ودرېږي؟ یعنې مسلم لیګیان هم چنګاړیان دي تاسو سره څه له ودرېږي؟ ستا مطلب دی چې جمعیت والا هم پنجابیان دي تاسو سره څه له ودرېږي؟ زما مطلب دا که دا پښتانه وي زما خبره هم پوره واوره، که دا پښتانه وي نو دا خو د پښتنو خبره دی کې خو د پارټۍ څه کیسه نشته. پارټي داسې یو شی دی چې هغه ستا ځان ته یو دوکان دی هغه چلاوه د خپلې پښتونولۍ ته دوی دې ووایي چې موږ پښتانه نه یو، موږ خو پښتنو دپاره فیصله کړې ده، پنجابیانو چنګړیانو نه هم نه ده کړې. صحیح ده جي جرګه وشوه تقریبا دا 2 میاشتې وشوې چې منظور پښتین صاحب ډېره زیاته اخکالو نه ورکوي، نه راځي په میډیا هم نه راځي، ایون دا
په اسلام آباد کې خلکو باندې دا پی ټی آی خبره به کوم چې په هغې په 26 نومبر باندې خلک مړه شو، شهیدان شو، زخمیان شو، ونیولي شو، یا په کورمه کې داسې حالات دي. منظور پښتین صاحب بالکل غیب دی، سکرین نه غیب دی، نه د خپلو جرګو تپوس خبره کوي، نه د دغه ظلم باندې خبره کوي. دا ولې داسې ولې ده؟ منظور پښتین که آرمي چیف وي خو هغه به راوځي طاقت به وښایي. منظور پښتین که تاسو وزیر اعظم کړی پښتنو خو پوښتنه ترې نه وکړي. پښتنو تاسو منظور پښتین ته کم تقویت ورکړی دی 11 اکتوبر باندې چې هغه کومه جرګه راغوښتې ده. صحافي صاحب ته به حیثیت پښتون راغلی وي که به حیثیت صحافي راغلی وي؟ نه، ته به حیثیت صحافي را دکاندار راغلی. نور زه راغلی زما جواب به راکوه، تا نه زه انټرویو نه اخلم، ما نه یالې. دا کم خلک چې تا لیدل خیبر پښتونخوا کې دا پښتانه دي که نورم شته؟ ډېر دي راغلي چې کم رښتیا پښتانه دي، کمې مشران دي، کم ټول عمر د پښتنو په نامه خوراک کوي، ملکي د پښتون په نوم باندې کوي، مولاتوب د پښتون په نوم باندې کوي او لیډري کوي او په کوټو کې برتي شوي دي، د سرکار په کوټو کې چې دا جي زمونږه کوټه ده، دا د پلانکي علاقې کوټه ده، دا خلک پکې وو. دا خو ټول واړه هلکان، جذباتیان، تماشایي خلک راغلي وو او د پارټۍ والا د یو څو کسان صرف دې له راغلي وو چې زمونږ پارټي ډوبه نشي په پښتنو کې. نو ته په ایمان ووایه ته پښتون چې ماله نه راځې، زما د منظور پښتین طاقت خو ته یې، خو ستا دپاره جګړه کوي. لکه زه د یوې ښځې په سر جنګ کوم او هغه ښځه دښمن کره لاړه شي او هغه سره څملي، نو دا بیا هغه ښځه بیا سبا وایي چې یاره جي منظور څه شو، نو ته مه څمله که نه سړی. دا تاسو تپوس ما تاسو نه ځکه وکړو چې کله په 11 اکتوبر د منظور پښتین په جلسه فایرنګ وشو، خلک پکې مړه شو، په هغه ورځ هم زه هلته موجود وم به حیثیت صحافي. ایون یو زخمی ما پکې خپل ګاډي کې بوتلی به حیثیت صحافي. به حیثیت سر دا خو د نیتونو خبره تاسو زما نه نیتونه ښکاره ښکاره چې زه بغتور پښتون ته لیم. ما ته پته وه چې هغه ځای کې تا سره مایک هم در سره و، هغه ځای کې تا سره د خپل سټینډ هم در سره و. دا خو مې کار دی، د نیتونو خو الله خبر دی. بس دغه دا د نیت خبره خو پر نیتونو باندې فیصلې نه کېږي. دا خو به تا ته ملا ویلي وي، زه به داسې چلو کوم چې دې ځای کې به ځان سره کېږدم مکاڼي او نیت به مې دا وي چې دا مې میټایي راوړې ده دله او ته خوره نو، او ته چې کله خورې هم په دې نیت یې خوره چې دا میټایي ده، خو غاښونه دې بیا نه ماتېږي ځکه چې نیت خبره ده. کاڼي به خولې ته واچوي او نیت به دې میټایي ورته کړی. تپوس ما تاسو نه ځکه وګورئ چې په منظور په جلسه فایرنګ وشو حکومتونو کو، خو د پی ټی آی اکثر قیادت 3 ورځې هلته موجود و، اسمبلی کې بهر خبرې کوله ردي په حق کې چې چا کړو ته ورته پته ده. خو د پی ټی آی خلکو د منظور ډېره مرسته کړې وای، منظور یو بیان هم نشي ورکولی په 26 نومبر باندې. دوی دومره چې دا زیاتې شوې دي موږ سره. زه خو داسې وایم چې زه د پی ټی آی او د پی ټی ایم په منځ کې ځان مدعي نه جوړوم، ځکه چې زه دا دواړه مظلوم ګڼم او د دواړو حمایت کوم د حق خبرې. خو که داسې تلل شروع کو نو د پی ټی آی سړی چې کله وزیر اعظم نو کومې وعدې چې د پی ټی ایم په باره کې کړې وې، چې کله وزیر اعظم شو د پی ټی آی دپاره یو بیان، یو عمل، یو کردار انشاءالله ته به یې ونه ښایي. خو ما درته ووایي چې موږ ګیله نه کوو، دواړه مظلوم ګڼو نن وخت کې. هغه وزیر اعظم و د پی ټی ایم مرسته یې نه ده کړې. بیا چې کله زمونږ دا 11 اکتوبر جلسه وه، ستا د پی ټی آی مرکزي قیادت یو بیان وښایه، یو anyone. نو منظور پښتین خلق عملاً به در سره وي، نو که بیان یې وي کړی تاسو کم کړی. بل مفتي صاحب دا راته ووایي تاسو حق وایي، حق خبره کوئ. عمران خان باره کې مو څه خیال دی؟ عمران خان یو نر لیډر ګڼم، د ملک خیرخواه ګڼم، او دا اوسه پورې چې کمې خبرې موږ ته رسېدلي دي په دې ټولو کې دی حق به جانب دی، یو جبل استقامت دی. د غلو د پاکستان د خوړونکو خلکو نه پاکستان تحفظ غواړي او بس وس مو نشته وایي چې یا الله ته یې ملګری هم شي او ته یې تحفظ هم وکړي. صحیح ده. دا خو دا صرف عمران خان د پارټي لاندې قیادت کې غله ډېر ښه ډېر دي. تاسو جمهوریت منئ؟ نه، مونږ مسلمانان یو، هم جمهوریت نه منې. که ته یې منې بیا خو ته قرآن نشي منې، یا شه مسلم یا شه کافر دواړه کېدلی نشي. لوښی چې یو وي پاک پلید پکې ځایدلی نشي. مونږ ټول خلافت منو، خو اوس مشته نه بې زوره یو او بس دعوت خلکو له ورکوو چې هلکه دا ښه نظام دی، په دې کې د هر چا حق ځای ته کېږي. خو چونکې بل طرف نه مخالف دومره لوی قوي دی چې څوک څه نشي کولی، بس خپل محنت کوو.
مطلب تاسو د خلافت مرستیال یو ظاهره خبره د اسلام د امارت د خلافت لکه زه په دې بس نه کوم زه عالم نیم نو استاد ما دسي خو دا خلافت خو بیسیکلی یو اسلام له مشاورت وکنه مشوره وا خلک لګو نو نومینیټ پشو او د دومره ډیر خلکو به د خلافت په څنګه راځي خو دا مشوره دا ټونه دغه تاسو دې ته دغه نه ګورئ دا یو شان سيزونه دي دا موضوع په دې ځای کې چړل دي په کار دا د درس موضوع ده چې ته ما نه سبق کلوای بیا به دې پوي کم په جزئیات خو منګه اسلام خو خو د اسلام مخالف هیڅ شی نه خو بل مفتی صاحب دا مدرسو دا نظام باندې خبرې کیږي په دې کتابونو د دې چې کوم د مدرسو دا پورا سیستم دی نو ډېر خلک وایي چې دا اوټډیټډ دی مطلب دې کې نوي سيزونه شاملول پکار دي او دا کتابونو کې نوي کتابونه لکه څه داسې کتابونه دي چې هغه دې زمانه کې به ضرورت نه وي او دا 100 کاله زوړ دا نظام دی نو تاسو څه غواړئ څه مشوره ورکوي دې کې څه سوچ کړی دی چې آیا دا ټیک دی کنه دې کې څه اصلاحات څه نوي سيزونه شاملول غواړي تعلیمی نصاب د سرکار او تعلیمی نصاب د دینی مدرسو دا دواړه موږ نه منو موږ وایو چې هغه نصاب پکار دی چې کم نصاب د پاره الله د دنیا پیدا کړی ده اسلامی نصاب چې کم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر اوړي قران کې پروت ده هیڅ داسې علم نشته چې هغه په خوانه وی نه ویلي یا نه وی په خوانه نه ساينس په خوانه علم د قران چېړل شمسی نظام قمری نظام قرآن بیا خبره چې په قرآن پروس کال یا بل کال یا سل کال مخکې څوک نه پیدل اوس پې پوي موږ وایو چې قرآن کم علوم څېړلي دي هغه د خلکو د فهم مطابق ټول په دې کې نه یعنې دین او دنیا جدا نه ده دا کومه ایجنډه چې د انګریز ده چې دین جدا دنیا جدا دا موږ نه قرآن او دا دین راغلی د دنیا د جوړولو د پاره دی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه نو دین چې دا دواړه جهانونه جوړي نو موږ وایو چې داسې نظام تعلیم چې قرآن نه مستنبط وي ټول علوم دي پکې بل مفتی صاحب دا لنډو ورځو کې مونږ کتل چې دا مدارس رجسټریشن دا یو مسله راپېښه شوې وه چې ته شوې وه یو خوا جامع رشیدیه والا دا خلک وو بل خوا رحمان صاحب او تقي عثماني صاحب دي تاسو اوس هغه مسله ختمه شوه صدر صاحب دستخط وکړو هغوی خو وایي دې کې تاسو د چا خبره ټیک ګڼله دي دې نه زه سره خبر هم نه یم ځان مې پې پوه کړی نه دی اوس هم پې نه یم پوه چې دا وچی شی شو چی شی څه شی وشو هېڅ پته راته نشته تا ایډیا دا مفتی صاحب غامدي صاحب باره کې تاسو څه وایئ غامدي صاحب یو قابل سړی دی بس نه پیغمبر دی او نه چې کوم دی د خدای د طرفه څه اوتار دی یو قابل سړی دی بهترین ریسرچر دی او لکه څنګه چې د انسانانو بعضې خبرې ټیک وي بعضې به خطا وي داسې به دی تاسو انجینیر محمد علي میرزا پیژنئ انجینیر محمد علي میرزا پیژنم هم او د خلقو دپاره قهر ګڼم چې دا خلک وایي دا تپوس مې تاسو نه زه کوم جي چې بعضې ملګري وایي چې مفتي صاحب د انجینیر صاحب د پښتو ورژن دی لکه چې هغه په اردو کې خبرې کوي دا خبره جاهلان ځکه دي چې انجینیر محمد علي میرزا د بخاري او د مسلم او د دغو طبري کتابونو نه خبرې راخلي په خلکو یې مني چې دا حقیقت دی او زه چې کم دی بخاري او مسلم او د طبري خبرې قرآن سره ناب کومه چې کمې غلطي دي زه وایم چې دا بخاري او مسلم غلطي کړي دي د قرآن خلاف یې کړي دي نو زما او دغه په منځ کې هغه بخاري او مسلم باندې ایمان لري او زه په قرآن ایمان لرم دومره فرق دی خجی ښه دا ځکه مو چې د هغه د بعضې مسایلې چې کوم دي دا موږ ته متنازع وایو یا څه چې څه دي فروعي مسایل یا څه دي هغې کې هم د هغه یو سټینډ یو خبره کوي او لکه داسې د بخاري او د مسلم والا سټینډ اخلي لکه د خلکو نه لکه د بعضې عالمانو لکه بدله شان خبره کوي نو ځکه مې تاسو ته وویل مفتي صاحب یو پرسنل تپوس ته نه کوم په دې خفه کېږي هم که زما تپوس داسې لږ دغه لکه ډېر خلک دا وایي چې ستاسو کم ماضي نو په دې کې موږ به د باړې خبر وکړو چې د باړې دا کله جنګ شروع شوی و نو ډېر مرګ جوړ شوی وه نو خلک الزام لګوي په تاسو چې دې کې د آغاز تاسو د دې بیانونو نه اگر چې تاسو په وخت کې به زه دا نه ګڼم تاسو باندې زه الزام نه لګوم چې تاسو سوال کوه آزاد چې دا کومه لانجه شوې وه بنیادي کردار پکې تاسو دا خلک ګرم کړي او دا بیانونه مو ته کول او بیا ته دا لانجه جوړه شوه سوات کې د لانجه چا جوړه کړه باجوړ کې چا جوړه کړه مومندو کې چا جوړه کړه وزیرستان کې چا جوړه کړه ګلګت کې چا جوړه کړه اوس افغانستان سره څوک جنګونه جوړوي
جنگ خو چې څوک جوړوي هغه طاقت والا خلک دي. زه چې په خیبر کې ومه، زه خیبر ته ننوتی یم په دسمبر 2003 کې، دسمبر 2003 کې زه ترې راوتی یم 15 जनवरी या फरवरी 2006 کې. دې مینس کې مالا جنگ وخایا، دې 15 فروری پورې ماته مړی وخایا، دې 15 فروری پورې ماته داسې څه شی وخایا چې په هغې کې چا باندې د کاڼي گزار شوی. تاسو مطلب 3 کاله کار وکړو نو خلکو ذهنونه جوړ شو. نه، زمونږ ذهنونه خلکو ذهنونه موږ په دین جوړ کړه. چې کوم خلک موږ سره وو هغه موږ سارا کلار کېناستل. د موږ د وتو نه پس ما دا خبره آن د ریکارډ څو څو ځله کړې ده چې کیپټن خلیل الرحمن گورنر وو، ورسره نور افسران په سپینو جامو کې، او دا فاټک څوک سیکرټري وو ارباب شهزاد وو، ارباب شهزاد نه یو بلم څه ارباب نامه وه، ارباب عارف. دې سره ما په یو ځای میټینګ کړی. ما ورته وی چې تاسو ما په دې کم ټایم کې وباسئ، دا توره د تکې نه وتلې ده، غلطه به استعمال شي. د گورنر الفاظ دا خدا کرے خیبر ایجنسی میں آگ لگ جائے، تم ہماری ریٹ تسلیم کرو اور نکل جاؤ. زه د شپې 11 بجې راووتم. چا چې دا کار کولو هغوی هغه خلک لاس کې واغستل چې کم خلک ما سره را سره وو، په هغو کې ډېر کم خلک به پاتې وي، ټول ته کېناستل او نور چې کم دی په ډسکه کړل. بره ډاکټر تاشفین بره باړې ته 100 کروڑه روپۍ ولېږلې. ډاکټر تاشفین په هغه ټایم کې پولیټیکل ایجنټ و. 100 کروڑه روپۍ ولېږلې د اخونزاده او دا ملک و فلانه ملک فلانه به د ژوندو به نومونه نه اخلم، دی و پکې ډېر دی. د دو په لاسې پیسې ولېږلې. بره یې ورته انصار الاسلام جوړ کړ، لاندې لشکر اسلام شه. دا سوچه سمجه سکیم و چې خلکو وجنګول. او زما په وخت کې به څوک یو مړی ونه ښایي او یو شلو بری الک زما په وخت کې په لار روان و. سپای کې د یو سړي د کوره ولګېده، په ملا لګېدلی و، مړ شه. زما سړی و. موږ چې څوک ویشته وي هغه دې موږ ته څوک وښایي. نه خو مسئله شو، تاسو کلیر شم، تاسو د خپل کردار نه مطمئن یې. الحمدلله. لکه دا موږ روغې جوړې کولې. موږ د تنظیم دې دپاره جوړ کړی و چې پښتنو منځ کې دشمنیانې ختمې شي. تاسو اوس د اصلاح خبرې کوئ، تاسو یو ګروپ نه ټارګټ کوئ، تاسو خبرونه اندازه کیږي تاسو کو ټارګټ کوئ ټول خلک چې ټول دا مولیان یا نور خلک داسې ایز ا هول یو فرقه. هغه ټیم کې تاسو یو فرقه ټارګټ کوله. ځکه دا نه ماته تاسو کو یو فرقه منه دا ټارګټ کړي. هغه وخت کې داسې وا چې ما د الله قرآن بیانولو ټول خلق ما طرف ته راغلو. یوې فرقې دا سوچ وکړه چې رانه خلک یې خپل کړه، هغې فرقې زه ټارګټ کړم. اوس هم په نیټ باندې یو شی ورکه چې خیبر ایجنسی میں آگ کیسی لگی، دا الفاظ ورکه تا ته په نیټ باندې یو کلیپ راشي، هغې کې به دا سرګذشت لیکلی وي چې دا جنګ څنګه جوړ شو. بیا به د مفتی منیر کلیپونه مو اورئ چې په هغې کې ورکوي چې مفتی صاحب به دا وي، قرآن داسې، الله داسې، رسول داسې، دین داسې. هغه نه به ویلی کېدل چې دی داسې، دی داسې، دا منیر خنزیر په دې الفاظو. هغه یوې فرقې زه ټارګټ کړم. مفتی صاحب هغې ته نقصان هم تاسو وایئ چې هغې زه ټارګټ کړم او ما هغې ته خو نقصان ډېر شوی. یو نقصان نه، زما په ژوند زما په موجودګۍ کې هغه ما وایسته، کسور ته مې ورسول. په 15 باندې زه ووتم، ما خپل ځان نه مخکې هغه پرټي وایسته. جنګ خو بل چا کړی. بل مفتی صاحب د دغه د کورمه کې حالات خراب دي. تقریبا دا 2-3 میاشتې وشوې او ما کتل چې 2-2.5 خلک په دې کې مړه دي. دغه شان هسپتالونو کې دوايانې کمې وي، نو 15-50 پورې ماشومان مړه دي. ایون خلک سرونه کټ کوي. دا ډېر زیاتې نه دی مفتی صاحب؟ بنیادی طور باندې الله تعالی چې د دنیا جوړه کړه کنه، د مخلوق د ښه ژوند تیرولو دپاره الله قانون راولېږلو، هغې ته یې نوم ورکړه اسلام، قرآن اسلام. دا اسلام چې تر څو پورې موږ نه فالو کوو موږ به دقسې یو بل وژنو. اوس په سنیانو کې څه خلک دي هغه وایي چې شیعه مړ شي مردار دی، موږ شهیدان. په شیعو کې څه خلک دي هغه وایي چې سني چې موږ مړ کړو مردار دی، موږ شهیدان. دریمګړو کې هم داسې خلک دي چې هغوی ته خپلو مشرانو ویلي دي چې په دا لار کې تاسو څوک وجنئ، دا بالکل جهاد دی. نو دا ټوله فتنه جوړه کړې مولا ده. یو اخري تپوس نه کوم مفتی صاحب، پښتنو ته دا د دې بغنه یو مخکې یو بل تپو د پاکستان او افغانستان د حالات دا خراب شوي دي، ډزې کوي په یو بل،
او ښه طرف ته نه دي روان. اگر چې په موږ باندې د الزام په پاکستان باندې چې طالبان نه دي خلک دي ار دي حکومت دی د دې دغه دي خو ولې زمونږ هغې سره موږ اړیکې ډېرې ښه نه دي. نو څه وایې په دې هکله څه مشوره ورکوي حکومتونو ته افغان طالبانو ته پاکستان ته دې ته به کوم نظر ګوري دا به کوم طرف ته ځي؟ دا خو دا خو داسې حقیقت پوښتنه تا وکړه چې دا حقیقت څوک ویلی هم نشي. خو د پاکستان مشرانو نه به موږ دا پوښتنه وکړو چې طالبانو سره د جنگ راغی طالبان ګرمو، وزیرستانیانو سره د جنگ راغی وزیرستانیان ګرمو، بجوړ سره د جنگ راغی بجوړ ګرمو، مومند سره د جنگ راغی مومند ګرمو، سوات خلکو نه د سرونه ویني واغستې هغه ګرمو، او قرم ایجنسی سره د اختلاف دی هغه ګرم دي، اوس د خیبر پښتونخوا سره د دشمنی دا غم ګرم دي، اوس افغانستان هم ګرم دی، دا ټوله دنیا ګرمه دی، پاکستان افسران ښه خلک دي. و دا پښتنه تاسو نه کوم نور سوچ کوم. یو اخري تپوس دا د مفتي صاحب پښتنو له څه پیغام ورکوي؟ لکه یو خوا ترګري ده، بیروزګاري ده، مهنګایي ده، مختلف نورو ډېر مسلو کې، او داسې الله دې نکي زموږ خوله کې خورې چې را روانه ورځ کې داسې ښکاري چې دوی ته نور هم دا حالت خرابېږي، داسې ښه ورځ الله دې نکي خو نه راځي. څه پیغام ورکوي چې څه وکړي؟ پښتنو ته موږ دا پیغام ورکوو چې خدای د پاره د پلار او د نیکه په غولو ټیزونه مه اچوئ، خپل کردار پیدا کې، پښتونولي در کې شته نه. کله منظور پښتین ته سترګې غړوي، کله منیر شاکر ته، کله عمران خان ته، تاسو کې ولې خپل ایمان نشته؟ ولې نه راپاڅئ؟ ولې د خپل کردار، د خپل چوکټ، د خپل کور، د خپلو معدنیاتو، د خپلو وسایلو، د خپلو عزتونو، د خپلو بې عزتیو پوښتنه خپله ولې نه کوئ؟ وجه څه ده چې ستاسو واګې یا ایمل ولي سره دي، یا مولانا فضل الرحمن سره دي، یا منظور پښتین سره دي، یا عمران خان سره دي؟ ولې واګې خود غلام خلکو سره وي، واګې خود ښځې خاوند سره وي. دا تاسو وی پښتانه، نو پښتانه خو بالا راپاسي چې ته لیډران خو راپاسي کنه. ګوره ما درته ووي چې لیډر ته هغه قوم محتاج وي چې غلام وي. کم قوم چې نر وي هغه هر یو په خپله لیډر وي. پښتون بل پسې ځین نه او په خپله نرتوب هم نه کوي. بس پښتنو ته زموږ دقه پیغام دی چې الله دپاره د غلامۍ زنجیرونه اوس نه وی، دا بېغیرتۍ او بل پسې دا تګ پرېږدئ، نران چې په خپل میدان ودرېږئ، د خپل وطن او د خپل ملک او د خپلې خاورې داسې تحفظ وکړئ چې یاد یې خلک وساتي. ډیره مننه ملګرو، تاسو د مفتي صاحب خبرې واورېدې. د مفتي صاحب یو ځل بیا شکریا ادا کوو چې موږ له خپل قیمتي الله خوشحاله کا، قدرمن شه، مهرباني الله دې تاسو له اجر درکړي چې هغه ځایونه ګروئ چې نه ګرېږي. مهرباني ما سره اوسئ او بل ویلا کې به بل خبرې کوو. السلام علیکم.